الجنة شاءت. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کومه ښځه چې 15 وخته لمونځ وکړي او په کال کې 1 میاشت روزه راځي دا روزه ونیسیږي او دا خپل د فرج حفاظت وکړي او د میړه اطاعت وکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي قیامت په ورځ باندې ته اختیار ورکول کېږي چې د جنت په کومه دروازې ته داخلېږي داخله سه چې کومه دروازه دې خوښ وي پر هغه دروازه باندې جنت ته ننوځي. دا هغه ښځه چې دا 15 وخته لمونځ وکړي او په کال کې 1 میاشت روزه راځي روزه ونیسیږي د خپل د فرج حفاظت وکړي او د خپل د میړه اطاعت وکړي نو الله جل جلاله و دې ته اختیار وکړي د جنت په کومه دروازه ته داخلېږي او داخله سه. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راز دخلت جنة. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کومه ښځه چې مړه سي میړه ځنې راضي وو الله جل جلاله جنت ته داخلوي. کومه ښځه چې کومه زنانه چې مړه سي او میړه ځنې خاوند ځنې راضي وو او خاوند ته تکلیف نه ورسولی هغه ځنې خوشحاله وو وای دا ښځه جنت ته داخلوي. دغه رقم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا دعا رجل امرأة الى فراشه فابت فبات غضبان لعنتها ملائکه حتى تصبح. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کله چې خاوند خپل ښځه راوغواړي او بسترې ته او دا ښځه انکار وکړي او دا سړی خوابدی پریوزي وای ټوله شپه ملایکې د الله فرشتې او پر دې ښځې باندې لعنت وایي تر څو پورې سار کېږي. د فرشتې لعنت نو دا داسې وبوله لکه د الله جل جلاله چې لعنت وایي ټوله شپه تر څو پورې د سار اذان کېږي تر دا پورې وایي د ملایکو لعنت وي. و که چیرې ضرورت و مثلا مریضه وه تکلیف و درد و یو کم سي